نام ډاکټر محب دی. زه دلته کې ایز ا اسټاټیک فزیشن اینډ هیر ټرانسپلانټ سرجن کار کوم. ما خپل MBBS کړی دی د هیور میډیکل یونیورسټي نه. هغې نه علاوه ما امریکن اسټاټیک اپ ریجنریټیو میډیسن نه اسټاټکس کړی. ما هیر ټرانسپلانټ کې 2 year ایکسپیرینس دی. دې نه علاوه زما MS ہوم سټارټ دی اوس الان سات. د دې کلینیک خو آغاز په 2016-17 کې شو، نو تقریبا 6-7 years وشو د دې کلینیک چې دا سټارټ دی، دا روان دی. الحمدلله موږ thousands of patients هیر ټرانسپلانټ سرجریز وکړې. دې نه علاوه موږ کافي اسټاټیک پیشنټس وکړل، لایک PRP پیشنټ شو، بوټاکس شو، لیزر شو، فیلر شو، مطلب کاسمیټک بیوټیشن کاسمیټکس څومره پیشنټس دي نو هغه هم کافي پیشنټس وکړه. خو د ټولو سینیر ډاکټرز یم چونکې ما تاسو سره الریډي خپل تعارف وکړو او دلته زموږ سره نور کوم سټاف دی، زموږ سره ټول میډیکل پروفیشنل سټاف دی، موږ سره سرجیکل ټیکنیشینز دي، موږ سره نرسز دي، موږ سره OT ټیکنیشینز دي، زموږ څومره هم سټاف دی هغه ټول میډیکلي پروفیشنل دي. ډاکټر صاحب کوم لکه ډېر مسافر زموږ سره رابطې کوي که نه، او د خلکو یو دغه خوره کړې د 4 लाख او 5 लाख او داسې، نو مینیمم دلته کې ستاسو چې کوم نه ریټ دی یا د نور KPK کې څه به وایي؟ بالکل الحمدلله د ریټ په حوالې سره چې نو په KPK کې نه بلکې په ټول پاکستان کې زموږ د بیسټ ریټ د چا نشته دی، او موږ چې کوم کوالټي ورکوو په کوم پرایس کې کوو نو داسې څوک هم نه کوي. او تاسو خو به نن سبا مارکیټ کتلی چې بهر دنیا کې خو ډېر هائی پرایسز دي، ځکه چې هلته خو په ډالر او په یوروز کې خبرې دي. بیا چې راشو د پاکستان خبرې دي نو پاکستان کې بیا په خپل لوکل روپو کې خبرې، نو هغه داسې وي چې دا ډاکټر پورې هم خبرې، کوالټي ورک پورې هم خبرې. خو نن سبا چې د پاکستان کوم حالت دی، کوم غربت دی، نو لکه خلک نشي افورډ کولی. موسټلی په ینګ ایج کې که تاسو ګورئ 25 سال نه والا 30-35 سال پورې یا 40 ایج پورې دا ینګ هلکان دي. نو دې چې کله ویښته وخېږي نو د هغې سره د هغوی پرسنالټي مکمل ډاون شي، سیلف کانفیډنس د هغوی کم شي، سیلف اسټیم د هغوی کم شي، هغې ته بیخي ځان په معاشره کې یو بالکل د هغوی هغه کانفیډنس مکمل 0 لیول ته راشي. نو هغوی غریبانان دا سوچ کوي چې یاره زموږ په دې باډي لینګویج کې په دې لوکس کې چې دی نو صرف دا یو ویښته میټر کوي. نو هغوی غریبانان چې بیا داسې وي چې څوک نشي افورډ کولی، نو هغوی دپاره بیا موږ ډېر ښه فیسلیټیز راویستي دي. موږ هغوی ته ډېر په کم پرایس کې او ډېر په لو پرایس کې هغې ته ډېر کوالټي ورکوو او ډېر زبردست کار ورکوو. او های ډینسټي او چې کوم قسم هیر لاین هغوی وي، ډفرنټ ټایپ هیر لاینز دي، هغه ورته جوړوو. نو الحمدلله په ډېر کم پرایس کې موږ ډېر ښه کوالټي او ډېر بیسټ کوالټي ورک ورکوو. ډاکټر صاحب دا ته وویل لکه دا دور داسې دی نن سبا خو هر څه کمپیوټرایز دي، چا سره وختونه هم نشته. پریز یې څومره دی اصل کې؟ یو زه ویښته لګوم نو زه به ډومبي څه کوم دلته ما راتګ؟ تاسو چې کله ویښته لګوئ نو د هغې نه مخکې یو څو انسټرکشنز دي، لکه لایک سموکینګ شو، سنبس شو، کولډ ډرنکس شو، ټي شو، لکه کوم څیزونه کې دا نیکوټین وي، دا یو څو څیزونه به یو ورځ دوه مخکې سټاپ کړي، ځکه دې کې بیا موږ چې کله پروسیجر کوو نو کې موږ سره بیا لږ ډېر د بلیډینګ چانسز وي، موږ نه بیا پروسس لږ ټایم زیاته وي. د هغې نه علاوه چې تاسو کله ټرانسپلانټ وشي، دا نارملي ټرانسپلانټ 8-9 والا 10 ګنټو پورې اخلي، یا چې ډېر غټ سیشن شي نو 12-13 ګنټو پورې ورسي. ټیک ده چې د دې نه علاوه چې بیا وروسته کوم پوسټ اپ کیر دی هغې کې به داسې وي چې کوم ویښته مونږ ولګوو هغه به نه ټچ کړي، او کوشش به دا کړي چې 2-3 ورځې ته سیده سملې، چونکې مونږ کوم میډیسن انجکټ کړي په سر کې هغه بیا لږ لاندې د سترګو د خوا او شاته راځي، دلته سویلینګ ونه شي. او موږ چې کوم میډیسن لیکلي د 1 هفتې کورس وي، 1 ویک ډوز وي، نو هغه میډیسن به په ټایم خوري او تریخ به نه خوري، او لږ ډېر جنرل کیر پکې، او نور پکې داسې هېڅ هم څه خاص احتیاط کول نشته. دلته خو رش زیات وي نو لکه ټایم به اخلي، مخکې به راځي که نه؟ او جی تاسو چې کله هیر ټرانسپلانټ کول غواړئ نو تاسو به ایټ لیسټ کم سے کم 15-20 دن مخکې به تاسو اپوینټمنټ اخلئ، ځکه نن سبا چونکې پیشنټ فلو هم زیاته ده او چېرته چې کوالټي ورک وي نو خلک هلته کوالټي ورک پسې ځي. نو کله هم چې اپوینټمنټ اخلئ نو 15-20 دن مخکې به تاسو اپوینټمنټ اخلئ. ایډرس خو ورته لګوئ جي؟ زموږ د کلینک ایډرس دی ټاون ټاور، جیډاټ پلازا نیر جهانگیر آباد سټاپ. کلینک نوم دی گروین هیر ټرانسپلانټ اینډ کاسمیټک سرجری کلینک. ډاکټر صاحب دا هم راته ووایاست چې پوزه کږه ده، غوږ داسې دغه که نه، یا صرف ویښته لګول خو نه دي که نه هغې؟ جی او جی دغه فیسلیټیز هم موږ سره شته. موږ سره لایپوسکشن شته، دې نه علاوه رینوپلاسټیک او بلیفروپلاسټي شو، اټوپلاسټي شو، دا مختلف پلاسټیک سرجری پروسیجر دي، دا هم بالکل موږ سره اویلیبل دي.
ډاکټر صاحب لکه زه به خپله تجربه تاسو ته ووایم چې په دې ټوټکو باندې زموږ نه 1.5 لاک 2 لاکه لاړې دی نو هغې نه پس چې کوم دی نو بیا تاسو ته رالو چې ښه ځای ته ورسو که نه نو بیا تاسو لالو خو د ویښتو د پرېوتو وجه څه ده او کوم وخت کې چې کوم دی نو تاسو سره چې رابطه وشي نو ډېر مضبوط وي بالکل دا خو د ښه کوېسچن وکړو ځکه چې موسټلی خلک دا کوېسچن کوي چې ډاکټر صاحب زما ویښته پرېوځي د دې څه وجې کېدای شي نو د ویښتو د پرېوتو خو زموږ سره دنیا وجې دي که نه که موږ په شمار ولګو نو کافي وجې دي خو یو څو مین وجې ته کوم چې نارملي کامن دي زموږ په پاکستان کې سپیشلي په دې کې زموږ سره د ټولو نه مین کومه وجه چې ده موسټلی په پاکستان کې هغه انټرنزیک فیکټر ده انټرنزیک فیکټر کې زموږ سره راځي ډي ایچ ټي فیکټر او انډروجینیټک فیکټر ټیک شو جي نو ډي ایچ ټي کې موږ سره داسې وي چې دې کې ډای هایډرو ټیسټسټرون کوم میل هارمون چې وي د دې لیول چې کله دې مقدار چې کله سیوا شي که نه نو دا اصل ځي د دې لیول چې کله زیات شي دا هارمون ځي زموږ بره سکیلپ ته کوپړۍ ته هلته د ویښتو دا روټس نه دي دا جام کړي د ویښتو دا روټس کله دا هارمون جام کړي نو هلته ویښتو ته پراپر خوراک نه میلاویږي پراپر بلډ سپلای ورته نه کېږي نو د هغې سره سره چې دی نو دا ویښتو دا جړ دي دا کمزوري کېدل شروع کړي دا کمزوري کېدل شروع شي نو زموږ هیر فال سټارټ شي ټیک ده جي یو مین دا وجه ده بل چې دی نو جنیټیکل هسټري چې کوم نه چې د والد صاحب شو یا ماماګان ترونه که د هغې ویښته ښه تلي نو ستاسو ویښته به بیا مست کړي چېرته یو نیم کس پکې داسې وي چې هلته بچ شي خو موسټلی ویښته چې دی نو خیجي به د دې علاوه زموږ ایکسټرنزیک فیکټر دی ایکسټرنزیک فیکټر کې زموږ سره د موسټ کامن پرابلمز چې کوم دي هغه د ټینشن اخیستل شو څوک ټینشن اخلي د هغې د وجې نه به ستا ویښته ډېر زیات غورځېږي سټرس اخلي ستاسو اکټیویټیز نارمل نه وي فار ایگزامپل ستاسو خوب په ټایم نه وي ستاسو ډایټ صحیح نه وي ستاسو روټۍ په ټایم نه وي د دې نه علاوه تاسو که سټډي هم زیاته کوئ او داسې د ټینشن ماحول یو تاسو ته کریټي هغه هم یو مین وجه کېدای شي د دې نه علاوه زموږ سره فنګل انفیکشن شو کوم چې د موسټ کامن انفیکشن دی زموږ سره سیبورک ډرماټایټس خشکي چې کومه ډېره زیاته شي په ویښتو کې د هغې د وجې نه هم هیر فال کېږي د دې نه علاوه سوریاسس شو د دې نه علاوه نور داسې بیکټیریل انفیکشنز دي چې هغې د وجې نه هیر فال کېږي او که تاسو ګورئ داسې کینسر غوندې کې غټې بیمارۍ شوي یا د لیور ډیزیز شو یا سټمک پرابلم شو هغې د وجې نه هم هیر فال کېږي نو داسې هم سره ډېرې مختلف ډېرې زیاتې وجې کېدای شي خو چونکې پاکستان کې موسټلی کامن وجه کومه ده نو هغه انډروجینیټیکل ریزن دی او په دې چې په دې ریزن چې موږ فوکس شو او دا کنډیشن موږ لږ کنټرول کړو انډروجن لیول کنټرول کړو لږ فیملی هسټري وګورو د هغې مطابق ټریټمنټ وکړو نو انشاءالله دا مسله به کنټرول کې راشي احتیاط یې څه دی داسې احتیاط د دې دا دی چې تاسو کله هیر فال سټارټ شي نو تاسو ته پکار دی چې پراپر ډاکټر ته لاړ شئ او د هغه سره پراپر چیک اپ وکړئ نن سبا هر ټیکنیشن راغلی دی کلینیک یې کولاو کړی دی او لګیا دی ټرانسپلانټ یې کوي دا کوي موسټلی بیا پکې انفیکشنز وشي مسلې راشي هغه پیشنټ بیا موږ ته راځي تاسو ته پکار دی تاسو ګرم ټرانسپلانټ کوئ یا د ویښتو مسله دپاره ډاکټر ته ځئ نو پراپر ډاکټر ته ځئ ایټلیسټ یو ویل کوالیفاید ډاکټر ته ځئ کوشش کوئ چې د کویکري او د لوکل ټیکنیشین نه دې نه ځان وساتئ ځکه دې مارکیټ ته خو راغلي دي د یو ډاکټر بل ډاکټر سره چې زده کړی راغلي راسي او بیا پیشنټ خراب کړي نو چې کوم پیشنټ خراب کړي بیا موږ ته راشي نو بیا چې مونږ کار سټ کوو نو هغې ځای ته رسولي نو بیا خو هم سټ شي خو لکه هغسې نه سټ کېږي بیا ټیک ده جي د دې نه علاوه چې کله تاسو ته پته ولګي چې هیر فال مې سټارټ شو نو پراپر ډاکټر ته لاړ شئ پراپر چیک اپ وکړئ چې تاسو ته کوم میډیکیشنز درکړي پراپر یوز کړئ د نه علاوه پی آر پی پی آر جی سیشنز کېږي هیر فیلرز کېږي مختلف ټریټمنټس موږ سره اویلیبل دي هغې په ذریعه به ستاسو ویښته ټیک کېږي انشاءالله او چې څومره پاسبل او لیټیسټ ټیکنالوجیز دي لیټیسټ میتھډز دي نو هغه به انشاءالله